السلام علیکم ملګرو. مریم نواز پنجاب ته دوره کړې ده. تصویر چې تاسو لپاره کم تصویر ښکاری دا د مریم نواز د جاپان تصویر دی. په جاپان کې دا وستل شوی دی. خو که دې تصویر کې تاسو غور وکړئ نو شاله د دیوال سره دوه پینه فلیکس لګېدلي دي، دوه ساین بورډ لګېدلي چې د مریم نواز تصویر دی پیجي. نو په دې باندې هم خلک تنقید کوي چې مریم نواز دا کومه دوره جاپان ته کړې ده د دې دپاره کړې ده چې د جاپان حکومت چې کوم دی هغوی لووایي چې تاسو راشئ په پاکستان کې انویسټمنټ وکړئ. لکه د جاپان په ملک کې د خپل تصویران لګولي دي. نو ډېر خلک په تنقید کوي چې دا د ملک خیرخوا نه ده بلکې دا یو قسم له یو ټیک ټوکر ده د خپل ټیک ټوک تشهیر دپاره د خپل ویډیوز جوړولو دپاره دا دورې کوي او تصویران او ویډیوز جوړوي. نور د دې پاکستان معیشت سره څه کار نه لري، نه د پاکستان په معیشت باندې دا خفه کېږي او نه د پاکستان معیشت دپاره دا منډه تړه واخلي. لکه اوس یو سړی د بهر ملک نه راځي، لکه د جاپان وزیر اعلی پاکستان ته راځي او پاکستان کې هغه د پاکستان په دفترو کې خپل تصویران لګوي. نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې دا شی به ډېر ایرلیونټ لګي، لکه مطلب یو شرمناک غونتې حرکت دی. لکه داسې حرکت دی چې دا یو پروفیشنل وزیر اعظم سره نه جوړېږي چې به راځي پاکستان ته په پردي وطن کې به خپل فلیکسونه لګوي. نو دغه رنګ مریم نواز هم په دغه پردي وطن کې دغه فلیکس لګولی دي. ښه دا خو پرې راښکته چې د لکم تصویر ښکاري په دې تصویر کې مریم نواز چې کوم ده په جاپان کې ګرځي او دې سره مکمل خپل ټیم تللی دی. جی خپل ټیم ورسره مکمل تللی دی چې دی هلته جیولرۍ سټالونو باندې ګرځي، شاپینګ ته ګرځي، چې شاپینګونو له ګرځي. نو د جاپان وزیر اعظم به وایي د جاپان چې چاته دی راغلي چې راشه ته په پاکستان کې انویسټمنټ وکړه. اب وایي چې ګوره دی په ملک دومره غټ سیلاب راغلی دی، د دی په ملک دومره بد حال دی، د دی په ملک معیشت خراب دی او دا راغلی دی د څومره ټیم سره واته خو ځان سره کسان راوستي دي. لکه داسې خو یو مطلب مالدار ملک هم نه کوي چې په ویزټ باندې ځي نو ځان سره واته وزیران هم بوزي. نو لکه ستاسو په ملک څنګه اب هم دا سوچ کوي چې لکه دا دی مطلب مونږ نه پاګلان جوړوي او که څه خبره ده چې دا راغلی ځان سره پوره ټیم هم راوستي دلته شاپینګونه هم کوي او مونږ له وایي چې راشئ زموږ حالات خراب دي، زموږ معیشت خراب دی او راشه مونږ سره په پاکستان کې انویسټمنټ وکړه. یو طرف ته دا او بل طرف له چې دا کم بره تصویر دی مې د لوم په هغې باندې هم ډسکشن وکړو چې ډېر خلک چې کوم دي په دې باندې تنقید کوي او تنقید پې جوړېږي هم. لکه مریم نواز له څه کار ده چې ته دغه له جاپان له ځې هلته تر جاپان په دفترو کې خپل فلیکسونه لګې د څه دپاره د ویډیوز کلیپس جوړولو دپاره، د خپل ټیک ټوک ویډیوز جوړولو دپاره دی د خپل تصویران شاله په دې فلیکس په دې دیوالونو باندې لګولي دي. لکه نه دي پکار، لکه تاله پکارو چې ته یوازې تلې وې زیات نه زیات ښه ښځه ذات نو ځان سره بیا یو کس بوزه، داسې کس بوزه یا ځان سره یو خپله جنۍ بوزه، خپله ایم ان ای ایم پی ای وي در سره هغه ځان سره بوزه، دوه په دوه لاړ شئ. اول ته هیله خپل جړه فریاد وکړئ، هلته خپل د معیشت فریادونه هیله وکړئ چې زموږ معیشت خراب دی. ای بزنس دپاره ته اګري کړه چې راشي په پاکستان کې انویسټمنټ وکړي، په پاکستان کې بزنس وکړي. نو ته یو طرف له ته خپلې غریبۍ هلته دغه کوي چې زموږ معیشت خراب دی او بل طرف ته هلته په شاپینګونو ګرځي او تل هم یوازې نه ځان سره د پوره یو ټیم بوتلی دی. نو یې هم وایي چې وروره دا سی حساب دی. یو طرف ته وایي چې زموږ ملک کې غریبي دی، راشئ معیشت دلته د معیشت مو خراب دی انویسټمنټ وکړئ، او بل طرف ته دی دومره غټ ټیم راوستی دی، دومره غټې خرچې په جاپانونو کې په جاپان کې کوي. نو یې به هم حیرانېږي. نو دا مریم نواز د جاپان ټور حوالې سره چې کوم دی ډېر خلکو په دې باندې تنقید کړی دی. سپیشلی دا دویم تصویر چې کوم دی چې لکه ستا په ملک کې سیلاب راغلی دی، ستا په عوامو باندې څه تېرېږي او ته تلې په جاپان کې په سټالونو باندې ګرځي. خیر تاسو دې حوالې سره څه رایه ده کمنټ لازمي وکړئ.